ما د یو هلک نه تپوس وکړه کوسه و کوسه نو هلکه دا ږیره دې ولې نشته وایي زه مور ته تللی یم د مور هم ږیره نشته نو هغسې ځان کې د مارونو انشاءالله العزیز مونږ به که خیر د رسول الله مبارک په سنت عمل کوو هغه چې څه فرمایلي دي د مارونو یې ټول زما دوستان یې ږیره مخ رایې ښه ډېره ګناه ده یو خو دا چې ته خرې نو پیسې دې پرې لګي نو په ګناه پیسې لګي خامخا بلیډه وغه شی به ولاړ یا نیله به دی پیسې دې پرې لګي دویمه ګناه سره همیشه کې یو ګناه سړی یو ځل وکړي دا ته همیشه کې درېیمه ګناه څه ده درېیم ګناه خلک پټه کوي ته یې ښکاره کوي څلورمه څه ده څلورمه دا چې دا خرایلې مخ ته خشته ښکاري نو خدا خشته نه دی که خشته و نو پیغمبرانو ولې ګیرې بیا پرېښود پنځمه ګناه سره د ګیرې والا مخ ته خشته نه ښکاري نو د ګیرې والا مخ خو د حضور پاک او د صحابه و بله ګناه سره د ښځو سره تشبیه ده او پیغمبر مبارک د ښځو تشبیه باندې لعنت ویلی نو زما وروڼو او بل چې ورته لا ګناه نه وی دا خو ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم نو که خیر انشاءالله العزیز د دې نن نه پس به که خیر ټول واده کوو ښه چې ګیرې به پرېږدی که خیر او یو کس ماته وی یاره ګیره زه بل چاته یې ماته یې نه وي خو ماته راورسېد وی بیا به څوک ښځه نه راکوي مې ولې دا ګیرو والا بې ښځو ناستي دا هسې خبرې د خلکو د نیکانو ښځو بې ګیرې نه دی خوښه یقین په خدای او که دا راته ګورې بیا په جومات کې ناست یم ما ته یو سړي وی د یو زنانه نه یې تاغه کو وی یو جینۍ وه او مور ورکوله پلار ورکوله یو هلک له او د هغه ویښته په مخنوګیرې خریل او برېت یې خریل وی هغه جینۍ وی چې زه ځان په شان کس سره واده نه کوم سړي سره واده کوم ځان په شان کس سره واده نه کوم په مخ او په برېتو خو زما هم ویښته نشته نو ښځې ته ولې نه ودېږم چې درته ودېږم زه هغه چا سره واده کوم چې هغه سړی وي د پیغمبر په سنتو باندې برابر نو انشاءالله دا مې درته نصیحت وکړو ټول به پرېږدی که خیر انشاءالله